باب دې په بیان د اودس کې د خوب نه یو سړی ودی شي او خوب کې یو په خوب باندې اودس ماتيږي او کنه ماتي وایا قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله فاخرها شغل عنها نبی صلی الله علیه وسلم مشغول شو عنها د صلاه العشاء ليله وشفا فاخرها نبی صلی الله علیه وسلم دا مؤخر کړ خپل وخت نه حتا رقدنا منغه ودشل فی المسجد په جمعات ثم استقرنا بیا منغه بیدار شو ثم رقدنا بیا ودش ثم استقرنا بیا ثم رقدنا ثم خرج علينا وایا ثم خرج علينا فقال ليس احد ينتظر الصلاه غيركم نبی علیہ السلام ویلي نشته یو څوک انتظار د مانزه د ماسختن وکي غیرکم تاسو نه ما سوا ځکه هغه ټول منځ کړي دی هغه ود شي ویلي دا فضیلت د انتظار د مانزه دا ورته ملاويږي نه بل انتم مختصون بهذه الفضيله دا فضیلت سر تاسو ته ملاويږي چې تاسو انتظار د مانزه کړي نه دا فضیلت دا سر تاسو ته ملاويږي چې تاسو انتظار د مانزه کړي نه ظاهر دار چې دی حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره نشتا ذکر دی حدیث نه دان معلومیږي چې دی او دس کړه د مانده د پارا پاس ترجمه الباب ته ور باب الوضوء باب الوضوء للنوم ودش لی او دس کوا او ترجمه الباب نه معلومیږي چې صحابه او دس کړه ودشي معلومیږي نه نو حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره نشتا ځکه دې نه معلومیږي چې صحابه او د مانزه د پاره او دس کړه دي بعد الرقات کنه دې کړه دی ود شي وی دي هغه نه بعد وندې کړه او دس کړه کنه کړه حدیث کې دې ذکر نشته ته جواب وکړه چې مناسبت د ترجمه الباب د حدیث سره شته دي ځکه دا صحابه کرام په خال نیوي یا به او دس کړي وی یا به او دس نیوي کړي یا به او دس کړي یا به نیوي کړي او دسې کړي وی نو مناسبت خو ترجمه الباب سره راغې چې صحابه کرام و د شوی دي په داسې طریقې باندې یوجب چې هغه موجب د انتقاض د وضو داسې و د شیو چې داسې و د کېدل باندې او دس ماته د صحابه کرام او دسو کبه مندو که او دسې نی کړي بیا مناسبت داسې دی چې دی و د شیو په داسې طریقې باندې چې هغه طریقې باندې هغه موجب د انتقاض د وضو نو داسې ودشي او د سپي باندې ماته دلنا نو ځکه صحابه کرام او دس نه کړي کاو دس کړي او کني کړي په دواړو طریقو باندې مناسبت د ترجمه الباب سره راغې وبه قال حدثنا شعب بن خيار قال حدثنا هشام بن السوائي وقال انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم تر دې حد پورې چرا اوغذل د دې دازن را اوغذلې پچا باندې پس سرونو مرات نزن دي د اسقان چې دین دا سرا پری وتل پسینو باندې سرونه خطکړه خفق الرجل چې کله حرکت سره استور کی دا سرونه دي حرکت ورکوي خو دولو د خوب په حالت کې ودی وجنا یکی دا دلیل دی په دی باندې چې نوم ناقص د وضو په ټولو احوالو کې نه دی بلکې ناقص هغه وخت کې د جلوس ترا دی چې استرخاء د چا د مفاصل ریشي وایا ثم يصلون ولا يتوضؤون قال ابو داود وكان في شعبة قال كنا نحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود امام ابو داود دا روایت نقل کړی دی خدا روایت د سعید ابن عروبه دی دا روایت د قتاده نقل کړي او چې څومره تتبع د احادیث شوی دی دا روایت مندل شوی نه سر ما سوا بیهقی ذکر کړی دی باب ما ورد فی نوم الساجد ال ذکر کړی دی روایت د سعید ابن عروبه نکړی دی د قتاده تنا د ابن عباس نا خو هغه کې ابو العالیه ذکر شوی نه دی خای مراد امام ابو داود روایت نه ابن ابي عروبه نا دلته روایت موقوفه نه مراد دی دا روایت موقوفه قال ابو داود ورواه ابن ابو عروبه دا روایت موقوفه نه مراد دی روایت کړی د قتاده نه په لفظ اخر باندې وایا ورواه ابن ابي عروبه عن قتاده بلفظ اخر به قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن ثابت البناني ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاه العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني حاجه
انی لحاظ ما تا ته حاجت دی انا اناجی کزتا سر پټي خبرې کوما وایا فقام ينادي حتى يناجي ودري دل پیغمبر اسلام دې سړي سره پټي خبرې وکړي حتا نعس القوم خبرو د شوا چې قوم باندې پرکاری رااله د شو یا بعد قوم دا شک دراوي دي ثم صلى نبی اسلام بهم دي قوم سرا ولم يذكر وضوءا ان سر دلانو ثابت وغيرهم درواتونه دینه ذکر او دسلرا د دینه معلومه شوا چې اقامت صلات نورستا خاص کر په امور مهمه وکي کسړې پټي خبرې کې دا جایز دي که غیر مهم خبرې وي دا مکروه دي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بعد اقامت مناجات کړي دي د دې په چا کې په کار کې د امور نبی له سلام کارونه ټول د امور د دینو نو دغه مصلحت چې دنه دا راجح دی په تقدیم د صلات باندې مهمه خبره وي نو هغه خبره مخکې وکړو هغه نه بعد منځو کا که غیر مهمه خبره وي نو اول منځو کا هغه نه بعد خبره وایا وبه قال حدثنا يحيى بن معين بن عمار النصري وعثمان بن ابي شيبه عن عبد السلام بن حرب المعاذره حديث يحيى عن ابي خالد الدلاني عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي وينفخ النبي له سلام اواز د خلی به اوریدلې شو وایا ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا فقلت قال ابن عباس قلت فقلت ما له د نبی له سلام د پارا وایا صليت ولم تتوضا وقد نمت فقال انما الوضوء على من نام مستجعا دا دس چې دا غچا باندې چې دی ودشي په ډډه باندې وضو نشته په نائم باندې الا على من نام بهذه الهيئه یاد دی په مثل باندې چې دا مشترک شي په علت د نقض دا وداسه کې چې استرخاء د مفاصل ریشي نبی له صلوات سلام اشاره کې ورسته حدیث کې دا استجعا استرخت مفاصله نو معنا در دوران د علت دا دوران د معلول سره د استرخاء د مفاصل راغلا نو دیو جنا الت او دس موجودیږي که استرخاء د مفاصل نه دراغلي دا نه موجودیږي نو دیو جنا فقها داوي ک سړی سجدي په حالت کې په هيئت د سنت باندې ودشي او دس نه ماتيږي ځکه استرخاء د مفاصل نه راځي استرخاء د مفاصل راشي سړی سجده نشي کولای نو غرديږي آیا زاد عثمان وعن نافع فانه اذا استجاع استرخت مفاصله قال ابو داود قول والوضوء قال ابو داود عثمان حنا ذات والے کړه وی چې کله استجاع استرخت مفاصله قال ابو داود ويو داس اوه مناسب چې غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نا اشاره دي تکي غرض د ابو داود ثبوت د خبره دی چې دا حدیث راغله دا حدیث منکر دی ځکه دا حدیث د حنافو د پاره دلیل دی امام ابو داود پنځه طریقو باندې ثابت دی چې دا حدیث منکر دی ته به د پنځه واړو نه جواب وکي پنځه واړو نه جواب وګورو ته قال ابو داود ويو دا قول چې الوضوء على من نام مستجع هو حدیث منکر ولی منکر دی یو نکارت وجدادا لم يروه الا روایت نه کړي د دې حدیث مگر یزید دالانی د قدادت نه روایت کړي دی سر یزید دالانی روایت کړي یعنی قدادتا نه د ذکر کړي د دې تلمیذ دغه حصہ د حدیث بلکې دا حصہ د حدیث یزید دالانی ذکر کړي دا ته جواب کا یزید دالانی دا مختلف فيه دی ابن حبان و دالانی کثیر الخطا ده فاحش الوهم ده همدارنګه ابو حاتم و غیره هغه ټول وی چې دا دالانی چې کوم نه دا ثقه ده ابن عدی وی لین سرد لینا دا چې دنو حدیث لیکل شي حاصل دار چې دا حدیث جمهور اصحاب الجرح د تعدیل لري توصیف کړي دي دا سه حدیث چې هغه د پر شواهد موجود وي دا حدیث د حسن نه کمیږي نه امام ابو داود د پاره وجد ضعف سرد وجد ضعف د دالانی نه دا او جمهور محدثین وی دا حدیث د حسن نه کمیږي نه ولکه د حدیث د پاره نور شواهد موجود دي ابن حبان و غیرهم د دې تصدیق کړي چې دا صادق راوی دی دا یو اعتراض او دویم وجد نه کار ذکر کوي وروا روایت کړي اول د یو جماعت د ابن عباس لیکن ولم یذکروا شیء من هذا ابن عباس نے روایت ذکر کړی دا دوی موجد نکارت دا یعنی ما عداد ابو العالیہ د تلامذه د ابن عباس نه کرم ده قریب دی سعید ابن جبیر دی نو دی دا حصہ ابتدائیه ذکر کړی د حدیث د حصے اخیری ذکر کړی نه دا اولنی حصہ ذکر کړی دا
الوضوء على نما مستجعا دا حیثیت ذکر کړي نه ته جواب وکړه چې ابو العلیا ابو زرع ویدا ثقه راوی دی ابن معین ویدا ثقه دی او چې راوی ثقه وی زیادت وکینو زیادت د ثقه راوی دا معتبر دی يعتبر زیادته زیادت معتبر دی و زیادت ثقه معتبر زیادت د ثقه معتبر دی وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا دا دریم وجد نکارت دا مقوله د اکرمه دا غرض دا معلومیږي د روایت د یزید دالانینا د حسی اخری د حدیث نه معلومیږي چې نو د مستجع د ناقض د وضو د پیغمبر علی السلام او د سماتېږي لیکن نبی علیہ السلام محفوظ د مدینه د خروج د یوشینا اخو محفوظ دا دریم وجد نکارت سلورم وجد نکارت دا د دوان نو یو د جواب کې وقالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام وی تنام عینایا ولا ینام قلبی دا د خصائص د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ده تنام عینایا ولا ینام قلبی یعنی جمله د حدیث چې یزید دالانی ذکر کړي دا مخالف د حدیث صحیح نه د دې صحیح حدیث نه خلاف راغلی جواب د دواله نکارتونو نو کدا جواب د نبی رسول الله ازلا اصل بالحکیم دی ابن عباس په خپل د حضور صلی الله علیه وسلم د خوص متعلق ته خوب متعلق ته پوسو کو چې نبی رسول الله د خوب متعلق خو نبی رسول الله د سوال کوونکی د ضرورت په بنا باندې د امت د خوب ذکر وکا خپل خوب ذکر کینا د امت د خوب ذکر کړی دی ولذ کدا امت چې کوم دی د دې خوب اعم نفعا واشمل حکما د دې فائدہ زیاته ده فائدہ دا زیاته ده وقال شعبہ دا پنځم وجه د نکارت چې د ذکر کوي حاصل د دوان نجوا شو چې دلته مراد د خوب نه خوب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مراد نه ده خوب د امت نه مراد ده دا روایت کتاب ذکر د خوب د پیغمبر علیه السلام کړي دي وقال شعبہ دا پنځم وجه د نکارت ذکر کيو چې قتاده د ابو العلی نرسلور احادیث ذکر کړي دي خو حدیث د انما الوضوء على من نام مستجعا دا حدیث ذکر کړي نه دي دا حدیثي ذکر کړي نه موږ جواب کوو چې حصر دوه قسم سره دی یو حصر تعقیبی دی او بل حصر عقلی دی دا ذکر د درې احادیث چې کړي دي نو دی وجناب بهقی شپږ احادیث ذکر کړي دلته درې احادیث ذکر راغله دي او بعض کې سلور احادیث د ویدادری ذکر کړي دي دا سلورم حدیث ذکر کړي نه دي دا حصر عقلی نه دي چې عقل مجاوز د قسم آخر لرنوي دا حصر تقریبی دي حصر تقریبی دي ته ویل کېږي چې عقل مجاوز د چا د قسم آخر لروي قسم آخر لرا هغه داوي نو زکه داوي قال شعبہ وایا وقال شعبة إنما سمع قتادة وابن العالية أربع حديث يونس بن متى حديث يونس بن متى لا ينبغي لأحد أن يقول چئوي نبي علیہ السلام فرمائی إني خير ذ بهترین د یونس ابن متى نے امام مسلم بخاری د حدیث ذکر کړی آیا وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصلاة الممانعة راغله بعد العصر والفجر د مانځي امام ترمذی د روایت نقل کړی دی آیا نبی علیہ السلام قاضیان درې قسم سری دا امام ترمذی او سنن کبرا ذکر کړی دي وایا وحديث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال حدثني رجال كثير منهم عمر واكثرهم عند عمران دغه حدیث چې انما الوضوء على من نام دغه روایت چې دنو دا ذکر شوی نه موږ حصر دا تقریبی دی حصر عقلی نه دی وایا وبه قال حدثنا حيوة بن سريح الحمصي في آخرين قال حدثنا بقية عن المزيد بن عطاء المحفوظ بن عقبة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وکاه الصحیح العینان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مزید صح چې کوم دی العینان دا سترګې دي فمن نام فلیتوضا سوچ ودشي نو او دست کوي فاذا نامت العين امام بیهقی داری قدنی روایت ذکر کړي چې سترګه ودشي استلق الوداع مد یسشي سترګه ودشي
مزه سوشي وکا ستویل کی ما یشد بی راس القربا اے د بوچ خل پکم شی باندې تړي د بوري خل تړي د مش خل تړي هغه ته ویل کیږي هغه مزیتا او دا سحج کم ده دا نوم ده د اسماء الدبرنا د دې نوم ده نو ګویا کې نبی رسول الله والسلام دا یقزد د اس د پاره دا سه وګڼل لکه وکا د مشک د پاره دا سه وګڼل اے بوجي د دغه مجوارو نه ډکدا خلدي تړلې نه دا په موټر سایکل باندې باره تويږي بکنه تويږي کنه امدارنګ تويخه نو خلدي تړلې دا چې ودشلې استخر مفاصله نو استغنم بم تويږي ګورا ودکېږي بنا معنا دا لکه څنګه چې وکا دا مانع د قربت د پاره د خروج د یوشینا امدارنګا دا یقصد مانع د اس د پاره ده تبي او د سکیږي نه الا باختیار دا کنا کنایه د عین د عین کنایه د یقصد نه ځکه نایم داسې د لا عین یبصر سړی ود شي سترګې نه ښکاري چې دالي دل وکي شاولی الله رحم الله وی د معنا دا چې درون و د شوی درون دا موزینه د استرخاء د اعضاء و د خروج د حدث ده چې خدرون و د شوی مزید سستیږي مزید به سستی نه غنم جوار به ټول لاړ شي او بیا امام شاه ولی الله رحم الله وی ز ګمان کوم سره د دینا او بل سبب دا دی چې دا نوم چې کوم دی دا نوم دا خوب دا بدن ور سره کله عادت شي کله دې سره سړی او د سمات شي عادت شي او تپی باندې پیږي نه نو دی وجنه علما وای چې دا خوب بذاته ناقض مطلقاً نه ده په هر حال کې چې ودش له د استماتی ځکه حدیث د صفوان ابن عسال له ابن خزیمه روایت کړی دی هغه حدیث کې راځي الا من غایت او بول او نوم دا ټول په دې حکم کې برابر کړي نو دغه علما حسن بصری امام مزنی وای چې نوم خو په هر وخت کې ناقص دی هر وخت یو د سماتی اقا حدیث دلیل نسی الا من غایت او بول او نوم او دسه دا دلته د دې ټولو په مابین کې حکم کې برابر واره راغلی جمهور علما وای نا خوب هغه وخت کې ناقض دي چې موزینه د حدث وي حدیث ابو داود العینان وکاه صحیح سترګي دا مزید لنده سیره فمن نام فلیتوضا چې ودش له دس کاوه به د جمهور علما خپل مابین کې خلاف دي سو وی لب او دس نه ماتيږي دا قول امام زهري مالک ته یو روایت راغلی امام مالک احمد نه بعد وی او دس مطلقاً ماتيږي مگر هغه او دس نه ماتيږي چې ستا مقعد په خپل مقر باندې پروت وی نو دی وکي حدیث او دس نه ماتيږي زیب په ناشته نیغ ناشته پوسه باندې ناشته چوکۍ کې ناشته دا علماء یو دس ماتيږي دلیل په باندې هغه حدیث امام مسلم ذکر کړي صحابه کرام کانوا ینامون ثم یصلون ولا يتوضؤون ودکیدلا او دس نه کوي او چې یو سړی پر 60 سملی 60 باندې سم او مقعد په مذکر لګیدلې وی او یا یو سړی په ډډه باندې سملی محتبیان چې دنو هغه دا سملی په ډډه سملی نو هغه مقعد په مذکر دا چې ود شو استرخت مفاصل یو سړی د په الیتیانو باندې ود شو یو الیتین یا یو د سمکه نه او خذلا دوالو حرکتو کې یو وکړ نو کچېته انتباه نه مخکې دی حرکت کړي انتقد وضو او کچېته بیدار شو هغه نه بعد جوټه وهلا یا د جوټو بیدار دل دواله یو زیو
یا دا پته نه لګي چې اول بیدار شم کاول می جوټه ولا او دس ماتېږي نه ځکه د بقا د طهارت دا طهارت موجود دی یقیني دی دا په شک باندې زایل کیږي نه شک باندې نه زایل ځکه اصل طهارت دا د جمهور علماء او شوافع او د احناف مسلک او مذهب امام مالک رحمه الله وینا که خوب ډیرو او د سماتی کی کني نه ماتي او بعض یې په هر حال کې او د سماتی احناف دا وی چې نوم ناقض د وضو د پاره ده هغه خوب ناقض چې استرخاء د مفاصل راولي ډېر دی وهره د ود شوي سم تخته چې دنو دا ود شوي په مخ باندې ود شوي په خېټه باندې ود شوي تکې دی ورکې نو تکړه دا بالغ ته دی کړه دا دیوال ته دی کړه دا ډډ دی وهله دا لو اوزیل لسقطا بالغ لري کې غرديږي تکې لري کې غرديږي او دسته ماتيږي د دینه ما سیوا ډډ دی لري کړ ځپ په ناس سی ودی دا سی ودی چوکۍ کې ناس سی ودی استرخاء د مفاصل نه راغلي دا نوم ناقص نه دی نو دی وجنه ساجدن نوم ناقص نه دی راکعا صوم نوم ناقص نه دی قاعدا نوم ناقص نه دی قائما نوم ناقص نه دی ولاړې ودشت اتحیت الله باندې ناس ته ودشت رکوع سجده کې ولاب دست نه ماتي چې ودشي استرخاء د مفاصل لري شي ودرېدل شي ود سړې ودرېدل شي ولکه تجربه وسنګ کې ماشوم ود شو به درو ودرېدې شي چې ولاړه باندې ودی معلومی استرخاء د مفاصل نه راغلی جوارح اندامونه د مضبوط رکوع کې ودشي غرديږي بس سجده کې ودشي غرديږي قاعده کې ودشي غرديږي با سړی خوبي قاعده کې قاعده ودشي او دست نه ماتي کله سړی ودشي امام السلام علیکم دا موږ یو ملګری او طالب وشي چې قاعده کې خوا سره ما سره ناس نو ناس تو داود شو دې ګمانو که چې امام سلام ګرځولې دی او ته ود شوی دا چې راویو شو درته سلام ګرځي السلام علیکم بیا چې وکړه چې مقتدیان ټول بیا ځان غلې کله داسې وشي په دې باندې او دس نه ماتي تر سوچ استرخاء زینه د حرکت کړي نه او دس ماتيږي اوایا باب فی الرجل يطول تعبير رجله باو دې په بیان د سړی کې چې په مال کې نجاست په خې باندې په لار کې روان دي په خې باندې نجاست په مال کو ایا دا په مال د نجاست دی وکستا په خنه جسیږي کنه اوایا وبه قال حدثنا حناد بن سري وابراهيم بن ابي معاويه قال حدثنا كلاهما نبي معاويه دا محمد بن حازم د شاب اوایا قال اخبرنا صديق وجرير بن ادريس عن الشام سقيم قال عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نتوضا من موضع عبد الله بن مسعود كنا مولانا توضا بنو وقول مولانا د چانا د اغه سین چې موږ په مال کا لفظ حاکم دا دې كنا نصلي مع نبی صلی الله علیه وسلم ولا نتوضا موږ باودس نه کول کوم شي چې موږ په مال کا نو دی وجنا نو موته چې کوم شي په مال هغه چې په مال ول شي د اذان په لار کې دي ته ویل کېږي مراد په دې سره دا ده موږ باودس نه راګرځول د هغه آزاد وجنه په خوته به ورسېدو دا معنا نه چې موږ په خې وینځل نه موږ به د اذان صفا کول نه چې کله نجاست ورسېږي ورته امام بیهقی ودا توجیه کړی دا تعویل کړی دا حمل کړی په نجاست یا به سبانه نو معنا دی ټول دا وی لا یغسلون الرجل من مسها نبوین دی علامه عراقی احتمال لري چې وضو دلته وضو لغوي وی تنظیف صفا والده یا معنا دار دي صحابه کرام کانوا لا یغسلون فخيبني وینځل د خټونا چې دې تبور رسول ځکه اصل په دې کې دا طهارت ده امام ترمذی رحم الله و غیر قول غیر واحد من اهل العلم قالوا اذا وتي الرجل ندي وجن يوم مكان کې قصر دې سړی هغه په مال کې لا يجب عليه غسل قدم واجب نه ده مگر هغه صورت کې چې لمنوي او دې ته ورته کې دا بوین دي کوو په مال کې نو تا باندې او دس نشته ده
ولا نکف شعرا د خاورونو وغیرنا خاور به ورسېلی موږ به پرې ښودله دا ویښتانو لره په ځمکه باندې سجده وکړي سره د اعداونه تاولم بنا متاولم بمنازم کولم بمنا من کولم بنا ویختان لر ولا صوبن جامع لرا قال ابراهیم ابن معاویه په دې حدیث کې دلته غرض ځان په پوي کا غرض داره چې دلته امام ابو داود دو اختلافین ذکر کیا غرض داره دو اختلاف ذکر کیا ابراهیم ابن معاویه په سند کې شقیق د حدیث د ابن مسعود په ځای باندې د مسروق نه بلا واسطه یا بالواسطه اخلي شقیق د حدیث ابن مسعود په ځای باندې د مسروق نه دا روایت بالواسطه یا بالواسطه اخلي لکه څنګه چې د حناد او عثمان په سند کې شقیق جزمن د حدیث د ابن مسعود نه اخلي هغه د ابن مسعود نه اخلي او دا سند چې دینو دا د مسروق نه اخلي او دویم قال حناد د حناد په سند کې شقیق نه بعد لفظ حدثوا عنه لفظ شتا مطلب دار چې اعمش د حدیث د شقیق نه بالواسطه یا بلا واسطه اخلي دواړه احتمال شته دي کله چې ابراهیم او عثمان په سند کې اعمش جزمن د حدیث بلا واسطه د شقیق نه اخلي الته جزمن د شقیق نه اخلي الته د واسطه ذکر پکې نه درغله ګوره ورته وایا الا مشان عن شقيق المسروق او حدثانو ور ابراهيم بن معاويه اگر ویت کې د اعمش نه د شقیق نه د مسروق نه ور هغه اخلي او حدثه عنه اعمش وی چې روایت د دې حدیث راغله شقیق د مسروق نه بغیر د واسطه نه حدیث بیان شقیق د حدیث د مسروق نه به واسطه نه پچا باندې په واسطه باندې نو غرض دا د روایت د شقیق راغله د مسروق نه بل واسطه او بلا واسطه دواړه راغله دي نو قال عبد الله ابن مسعود مسروق وی چې ویل عبد الله ابن مسعود وقال حنات تو ګورو توایا وقال ان من شقيق او حدثه عنه یا حدیث بیان کړی شوی دی عنه د حدیث بیان کړی شوی د شقیق نه په واسطه باندې په دې کې ذکر د مسروق دانه دراغله مسروق ذکر ګور نشته د شقیق عن مسروق دته د مسروق ذکر نشته نو قال نو دا هغه وی چې نو قال عبد الله نو هغه دې کې الته چې نو روایت راغله دی قال عبد الله مشقیق د مسروق نه روایت کوي نو حناد د شقیق نه روایت کوي او حدثه عنه نو دی وجنا یا د حدیث بیان کړی شوی د حرمش بیان کړی د شقیق نه په واسطه باندې واغې کې ذکر د مسروق راغلی نه دی د مسروق ذکر هغه پکې نشته د مسروق ذکر دا پکې راغلی نه دی مسروق ذکر کړی نه دی بلکې روایت شقیق د کوي د چانه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو هغه نه روایت چې دنو دا ذکر کړی دی هغه نه روایت بیان وایا باب ما يحدث في الصلاه باب دې په بیان د هغه چا کې چې دا بیا د شي په ماند کې حدث ته نه ظاهر شي په ناس ته باندې قصدن یا بغیر د قصد نه حدث ظاهر شي ته نه وایا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم بن الاحوال بن حسان المسلم بن سلام بن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال علي بن طلق امامي حنفي د امام بخاري ری مولای د حدیث نما سوا نورو کې خل نه پیجني وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فساحدكم في الصلاه خرج الريح التي لا صوت لها من دبر الانسان برابر خبر دا خروج عمدن یو ک بغیر د عبد نوی نو فی الصلاه فی خلال الصلاه فلينصرف وليتوضا وليعيد الصلاه امر په اعاده الصلاه باندې کې دا تعمد الحدث اذا تعمد الحدث امر په اعاده د صلات باندې دي او یا محمول له بچا باندې په وجوب باندې یا محمول له بچا باندې په وجوب باندې و اذا تعمد الحدث او که غیر اختیاری دی شی لغیر د اختیار امر اعاده صلات اذا تعمد الحدث کله چې دا قصدن دان بیا ودسکی او کته ته غیر اختیاری راغله بیا بیا ودسکیږي او که قد تشهود باندې د لوستلې وي نو مسله دا د غیر اختیاری بیا ودسری شي یا قصدن دان بیا ودسکی ما غینه باستا مسکی
باب في المذي باب دې په بیان د چا کې د مذی کې باب فی المذی باب دې په بیان د مذی کې زبس په اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم